یو پیسه دی چې پردای خړلی یو پیسه نو د قیامت په ورځ به عجیبه تماشای تا تبویل شي چې ستا حساب کې دی یو پیسې فرق دی ورشا پیسې راوړه چې جنت تلاش نو تب منډه کې چې پیسې خو ما سره ډېرې وي پیسې بچرته نو هغه یو پیسه بدرته د جهنم په بیخ کې ښکارش نو تب ورپسې ورټوپ کې ا پیسہ چې سر لراوړي بیا به د لاسه وغورځيږي بیا به ورټوپ کې او یا زرا کاله بدر باندې په دې رنگ کې په یو پیسہ تیری کوهی تور غرد جنازه په بدل کې دې غم خواغسته خو دغه بل طرفم ګورک بیا عزیزانو د خبرې چې دا مونږ کوو نو د یو سړی پشیشا بد ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د زنا نه هم سخته ګناه ده دې ته غیبت ویلې یو سړی نشتا او ته پشیشا داغه بد وې نو دا د زنا نه هم سخته ګناه ده خدا اعتراض ګوره په ماو نه کوي ز په دې منبر باندې که خیالو کوي بعضی وخت کې د خلکو بدم وې د حکومت بد وې ما وغه خو وینا خو زما دا وینا غیبت زکه نه ده چې زه د حکومت د پالیسو بد ویل چې دی دا خپل فرض غنم او ما باندې دا واجب دی کمه او نوې نو زب جهنم تزم ته بلدا چې زما د خبرو تمام ریکارډ چې دی اغا دوم جمعه پورز ما خام دی حکومت ته په میز باندې پروت دی بل هغه د چا ذاتی خبره نه ا د عام ملک او د عام معاشري خبري او هغه د اصلاح په نیت تاسو خیال راکړئ غیبت دې ته وایي چې یو سړی اوس نشتا او تا دا غنوم واغستو زوی مچه پرېدا مړه غسد سپی بچي پلانه کار کوي پلانه کار کوي پلانه کار کوي دې ته غیبت وي نو الغیبت اشد من الزنا دا د زنا نم سخت ګناه او یو ګناه نه پسړی کې یو غلط کار پکې نه او ته پشیشاوه دا بیا بهتان دی نو بهتان بیا د زنا نم اوچته ګناه نن سبا غیبت خبره وته دا مونږ په بهتان کې اخته یو لګیا نو لوی شه هغه د جبه اصلاح موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې ماته یو داسې وظیفه وخایا چې د دې ټولي دنیا نه ځان لکوما نو الله ورته فرمایل چې تر وخت وای چې لا اله الا الله نو موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خو عام شی دی ټوله دنیا یې وای نو الله ورته وی چې موسی
کدا زمکه او اسمانونه او ټول کائنات دارا غوند کې او په یو تله کې واچي او یو لا اله الا الله په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي. یو لا اله الا الله. نو بجای د دې چې مونږه شپه او ورځ پردي بد وایو او هر سړی ته چې ګوره کا خیال کړي سپه خپل پورې تړلې لکه د سپي پشان غاپي. دا کوتری ګوري کوتری په لاره کې پراتی کلاره تیر شیم ورپسې دا سپروتی ځاني ود کړي هو چې غرد لاره تیر غپ आवाज وکي بیا چې سایکل تیر شي غپ بیا چې موټر تیر شي غپ مونږ نه هغه سيزونه جوړ شپه ورځ د کوترو په شان مونږ غاپو. دا جبه چې کوم شیله خدای مونږ ترا کړی دي ا مونږ نه. ایو بزرگ وی دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. نو جبی خدای مونږ ترا کړی دی د پاره دی چې د بل چا صفت به پنه کې د بل چا نوم به پناله سترګې خدای دې له درکړي دي چې بل چا ته به ګورې نه. په خدای قسم په دې مسلمانانو کې داسې خلقم تیر شوي چې واورید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو پټی کې ناس تو کار کول او کوداله او غرزولا او لاسی اوچت کوي اللهم اذهب بصري کای لا ارى بعد محمد احدا. خدای ما په دواړو ستر ګړوند کا چې زه د رسول الله نه رسته په بل څوک نه ګورم. ما خدا سترګې د پاره غوښته چې دې نشته نو په دې سترګو به بل چاته ز څنګه کوم. نن زمونږ سترګې څه ګوري. نو عرض میں داو عزیزانو چې په ملک د بی دینه سیلاب راغله دی ملک د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم باندې ولاړ دی. نو چې د بی دینه سیلاب په ملک راغله دی د ځان قدر خیر پکې وغواړي کینی تباہ بشي. دنیا خو یقیني زمون تباہ ده په دې ملک کې به د خیر ورځ ان شاء الله نه ګورئ د خیر ورځ به نه ګورئ. تاسو وګورئ په پاکستان هر یو حکومت چې راغلی دی په ابتدا کې دا ویلی رونو زبداو کم ورونو زبداو کم ورونو زبداو کم ورونو زبداو کم راتلو نه پس تا رونو زبڅو کم درونو حال ګور. فی الحال کئی د ځان تماشه دوړو بورای پڅو شو لا ملونو والا ورتال کړي دي چې زمونږ ریټ کم دی. ملونو والا یو مل والا په کرانی ولې ده نو اس ملونو والا وای مونږ بارتالو کو نور چې په خلکو رزق بند کو زمونږ بی عزتی شوه. بایسکوپونو والا راغلیو لوی جلوس ډیپټي کمشنر تا چې زمونږ ریټ کم دی ریټ کم دی. مونږ له نرخنامه زیاته کوي چې د سینما ریټ اوچت شي. ولې لکه ریټ درته اوچت کی
وی ریډ زکه اوچت کوي چې وی سی آرونو زمون کار خراب کو. اول به خلک بایسکوپ ته راتله، اوس هر سړی د ډم بچی په کور کې وی سی آر لګولې. اوس په خوا خو بل کارو، خو یو ډیرانو خلق بوراله ضرورت به پورا کو تراتله به. اوس هر کور ډیران شو، هر کور. نو دوړو ریټ دی ګورا، چینی ریټ دی ګورا. داغه د خدای داوی چې کړي وي چې مونږ به په دې ملک د غربت خاتمه کوو. اوس به د هغه خلقو انجام ګوره چې دا ملک به کم طرف ته سیلاب وړي. تاسو خدای ورکا، تاسو خو په دې ډب نه وای چاله غریبی میں ختمی. الا نو سړی او نه سړی زویم نه ده کتلې، خو پزانم ورته پلې ده. اوس بخفل انجام ګوري. تاسو به هغه طرف ته بیا ځئ چې د ګوړې چای بم درته نه ملاوي. نن ستا په ملک یو سرمایدار ته حکومت لاس نه اچي، یو سرمایدار. ما ته به مل والا وای چې زار تال کوم، سر لاندې او خپې پاس به زوړند کوم. تارپتی او کروڑپتی تاله شرم نه درځي چې ته د وړو ریټ زیاته چې دا غریبان چرته په مړه خېټه روټای مونږ نه خوري. چینی د چا پالیسی د چې ګرانه شو، ستا د ملک پیداوار دی 14 روپے سیر ته ورسېده، ستا د ملک پیداوار. نن ستا په ملک کې ستا د ملک پیداوار چې تا ته په اسانه او په مړه خېټه ملاو نشي، ته به دا ملک په توپ اولی که په تندر به اولی. اوسه بل پالیسی شروع کړي، حالانکه په دې ملک نه راټینګي. د خدای قهر چې په کم ملک راشي، مليان به مخ کې اغستی او پیران به ورپسې اغستی او میاګان به ورپسې اغستی. په کم ملک چې د خدای قهر او وبا راشي. اوس اړه ورځ یو مولا پیدا کړي، ناغه مولا په اخبار کې ورکی چې د دې جنې حکومت مچېړي کتلیم دي. ها وای ګونګیان خو نه یې په دې مشرق کې اخبار کې اره ورځي یو مولا پیدا کړي. نو هغه مولا دا بیان ورکی، اوس مولا لال څه عقل پکار دی، څه سوچ پکار دی چې و د خدای بندا ستان آمد نن دې دنیا رخ کم طرف ته دی. ته چې دا بیان په اخبار کې ورکی او لاستم داسې کړي قوم ته وی چې سپ ظالمان یې د حق په مقابله کوي، دا قوم په سوي تا ته په خبرګو کې نه. نو سے دا پالیسی شروع کړي، په دې چل به څه چلو شي، په دې چل به دا چلو شي چې په دې پاکستان کې به تاسو وګورئ چې په دې ملک کې به مولانم خلق بیزار شي. مخکې مونږ به زه مولا صاحب ځان لمونځ خده مونږ مولیانو پسې مونځ نه او خدای راستی چې د دې ځنې مولیانو نه خو ځان لمونځ خده. اوس بیا له خبره ده چې تاسو بیډه به قوم یې یار چا پسې ودرېږئ.
تاسو خیال راغی او په دې ډب نه یو مولا له یو سړی راغی چې په ډیران منس کیږي وی په ډیران منس کیږي وی په ډیران کم ځای کیږي بھائی منس د پاره خو طهارت د مکان شرط ده په ډیران منس نه کیږي ویل استاد ما خو چې کولو نو کېدو هغه تا خیال کړو چې منس جوړې دي ټیټ پاس کېدو ته وای نو زه چې په ډیران ټیټ پاس کېدم نو زه خو پکې ونن ختم ما خو چې په کولو نو کېدو استاد به ما چې ټیټ پاس شو جوړ منس دغه ته وای واورای منس دې ته وای چې د سحر منس دې وکړو او د ماسپخین تر مانځه پورې ګناه درنه ونشوا نو پوه شه چې دا د سحر منس می قبول شوه د ماسپخین دی وکړو د مازیګر تر مانځه پورې ګناه درنه ونشوا پوه شه چې ماسپخین منس می قبول شوه دی مازیګر دی وکړو تر ماخام درنه ونشوا ماخام دی وکړو تر ماسخوتنه درنه ونشوا پوه شه چې دا منځونه دی قبول دي ما سحر منس دی وکړو او ټول ورځ دې په پردي غیبت تیرا کا هغه منځ دې سیلاب یوړو دا زما د کور خبره نه ده زما وینا نه ده دا قران ویلي قران ویلي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر منس چې دا سړی د ګنا نه بچ کی نو چې منس کېو د ګنا نه بچ نشي معلومیږي دا چې ستا منځونه نه دي شي منس کم ځای او دا زمونږ منځونه دي ایو پنجابی بزرگ دے وہی نمازاں تھے راسیا پا کرن تے روزہ تے نور ہوئے نمازاں تے راسیا پا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وہ دغه منځونه د ستاویرو کی او دا روزه د ډېر ډېر پتا باندې وجاړي د حلال حرام تمیز نر کې نشته نو روزه به څنګه وشي مسکم منس اوه په ایمان اول دا جمعات کې چناس چې نیت وتړي نو نیت تړلو سره ستاسو په نیت کې دا راځي چې زلا ستړلې خدای ته مجرم ودرېدم دم پلاس کې راځي ها سوچ کړم دي چرته دم سوچ کړی دي چې الله اکبر خدای زلا ستړلې تا ته مجرم ودرېدم او د خپل غلطو معافي غواړم دا د نیت کې راځي نه نو چې دا د نیت کې رانه بس ټیټ پاس شو او لاړې رالې دام زد ځان نه وای انما الاعمال بالنیات د اعمال مدار په نیت ته نیت په عربي کې دړه قصد او اراده ته وای چې دړه قصد او اراده دې د منځ متعلق دا نه نو مثبت کی زمونږ منځونه داسي خپنه شي دالوا پلیټ چا راوړې محراب سره پروت ما غوندې یو په مانزه مخ کې ودرېد چې ودرېد نو اوس په مانزه ولاړ دی ولد ضالین امین الم نشرح لك صدرك وغم الواله پیشور اله چې پیشور ترال اوس ده په منځ ولاړ ده په لوی غم اخته ده نو د دې علم نشرح په اخر کې راځي
فرغب. نو چې فرغب تراغه نو فرغت او چې دپې کا پیشو منډه کړ. قسم په خدای زمونږ داسې مونږ زمونږ مونږ څنګه پکار الله. مجنون په لار روان دی، یو سړی مونږ کوي داغه مخې ته تیر، سړی ورته وایي چړون دی زمونږ کوم او ته زما مخې ته تیر شو. مجنون ورته وایي چې کاکا خفه نشي، زړون نه یم تړون دی، خدای دې ړوند کا. زه د لیلا په عشق کې مست یم او بے خدای په خدای مې دې قسمی چې ما ته نه یې لیدلی داسې ګنګه سم. ته په غبرګو سترګو ړوند شي چې ته د خدای په عشق کې مست نو زه دې څنګه ولیدم. ولاړ خدای ته وګورې ما ته. مولانا روم وایي چې یو کوچای جنې په لار روانه وه، نو یو هلک ورپسې شو. جنې ورته داسې کتلي وې هلکه څه کوې؟ ورته یې وی چې ته زما خوښه یې. وی چې ولې؟ وی ښایسته یې ډېره. کوچای ورته وی چې او پاګله دا کوچای ایمان ته وګوره. یو خو زمونږ د ملک کوچای دی که نه پاکستانی کوچای ای ته په شرمونه و شرمی ای شرمیدل و بی حیا و بی غیرت. دکان کې زناسته ما ځینې بړوا چې خزو سره رواني ودرېږي ما خزو ته وخی چې دا دی. قسم په خدای موټر ودرې او خزو ته وی دا دی. بے حیا یو سړی چې خزو ته پردی سړی خی دام د سړي زامن دی، یعنی خپلو خزو ته پردی سړی خی. قرآن ویلی دی چې قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خزو ته ووایه چې سړی وګورئ سترګې ښکته وغورځوئ. اوس سړی دعوت ورکوي خپلو خزو ته چې دا پردی سړی وګورئ. داسې بې حیا او بې غیرت ملک کې مونږ اوسي. او اوس خو یې باچهي ده وروره. اوس به څوک خزو ته څه وایي؟ اوس به څه وایي؟ باچهي ماچهي نشته. باچهي په دې ځمکې صرف دی او د خدای ده. پرون یو سړی ماته استاد دا بس کیږي مالدا بداسي کیږي لکه څنګه چې لیاقت علي خان سره شوی، څنګه چې صدر ایوب سره شوی، څنګه چې یحیی خان سره شوی، څنګه چې غلام احمد سره شوی، څنګه چې خواجه ناظم الدین سره شوی، څنګه چې بوټو صاحب لاړو. دا بداسي کیږي. دا چا د پلار ملک نه ده. امتحان په مونږ راغلی دی. امتحان راغلی دی در باندې ګوریم چې بے حیا او بے غیرتو تاسو څه کوئ؟ حزبم 2 کاله زما دمره تجربه په دې ملک کې وشوه چې د دنیا ګوډای مې پالواتو مولی دی او د دنیا ګوډای مې په کانټه کېدو مولی. نن مې د خلکو زنده‌باد چغې واورېدې او سبا مې مرده‌باد چغې واورېدې. مونږ د خپل کې ښه مطمئن یو. غم ستاسو، فکر ستاسو دی چې د خدای اسریم پریخي دي او د بندا اسریم نیولی دي، نو خپل انجام ګورئ لګیای. حالا وی غوښه ګرانه 22 روپۍ کیلو. مال ډېر شکر.
10 بنشي نو زه په دې تاک ته چې 10 روپۍ کیلو غوښه شي مونږ یې روخرونه کم شي چې ګران دې مخوره کن کور دې ورانیږي مخوره الا غوښه ګرانه دا आवाज په پاکستان کې ډېر کیږي چې غوښه ګرانه شو یو لوی میټینګ یو لوی مذهبي سړی پکې را پاسې مړ دې که خدای پاک د قبر نه لمبې راو بس را پاسې دی ویلې په دې لږ غور وکړئ چې د سینما ټیکټونه په بلیک خرڅي په مجلس کې وای په دې غور وکړئ زه پکې ناست بس زه پې را پاسې ملسا ویلا سی جی دا دسن وی شرمی دلی و بی حیا بی غیرت ما سکار دے چې خلکو ته چې د سینما ټیکټ په بلیک ولی خرڅي خدای دې د سینما ټیکټ په 15000 روپۍ کی خدای دې سینماګانې ورانی کی خدای دې تباہ او برباد کی زبوس حکومت تویم چې د سینما ټیکټ ولی په بلیک کې خرڅي ته خدای دې تباہ او برباد کا دا ستا ملک شو لوی مذهبي او دیندار سړی پکې را پاسه دا आवाज چاو نکړو په پاکستان کې چې 2 کال وشو او په 2 کال کې مغه سه د انګريز قانون دی فوجداری قانون د انګريز دی دیوانی د انګريز دی 107 د انګريز دی 307 د انګريز دی 302 پیپل حکومت 8ویں ترمیم بل د پاره سزور لګولې دی ځکه چې 8ویں ترمیم بل کې د دې اختیارات زیاتېږي هغه له خو زور لګولې دی او دې د پاره اسمبلی وای چې موږ به مرکزی وزیرانو په اسمبلی کې دا وې چې موږ به شرعي حدود چې دي هغه د ملک نه ختمو دا موجوده اسمبلی ستاد پاکستان چې دا د په اسمبلی کې وې چې شریعت چې کوم حدود نافذ کړی دي اب موږ د دې ملک نه ختمو مونږ چې څنګه قانون وایي هغه څه به جوړو دا فلال ستاد ملک وزیران دي او فلال ستاد اسمبلی ممبران دي دا چا کړی او دې قوم کړی کوم قوم چې دا ممبران جوړ کړی دي وګورئ پکې اور بل دي هر اورس پکې شل مړ کی نازیزانو عرض میں داو چې یو طرف ته په دې کې چې خود غرب ستا په تل دنه کوي کې غورځيږي بل طرف ته په دې کې چې ستا اراده ټوله پلیتی او مرداري دي ستا د یو اراده په وس کې با د کوئی قافم رغر د بدای ستا په تل د بدای کې چولې کی دې تبم سوچ نو حکومت کدا غواړي ملونو والا اونی سی او ډیرو جیل ته واستوي سبزی منډای والا داړت کار چې کوي اونی سی دا غټ او د ډیرو جیل ته واستوي فروټو منډای والا اونی سی او د ډیرو جیل ته واستوي ستاسو ایمان دغه تیز دی چې په بازار کې مجسټریټ را خوشی کوي دکاندار ته انکروچمنٹ شه دی انکروچمنٹ ورکه 200 روپے انکروچمنٹ شه دا پی ڈی اے والا غلاو ګر کپان دا ګن کپان ټول ورځ ګرځي ها چجد رئیس ته دا قانون دلاس کې واغستو سبا بلډوزر راولم راکه 15000 روپۍ کینی دا ورانوم در ا دې يریم غریب ولا ور
دا کمیټای والا ګڼ کپان دا ټول ورځ په پیداګیر پسې ګرځي یو ګڼ کپ او ظالم او سرمایدار دا د ډیرو جیل تلا نړو او چرته مور مړې پلار مړې 3/6 فوټ کې په پرچا ورکی او چې د جیل تلار شي او بیا ضمانت کوي ا د خزه پرتوک خرڅ کی بیا وکیلان او کیس له پیسې پیدا کوي هغه ملک په خاورز ګوري چې د کم ملک قانون غریب ته متوجي وي او یو سرمایدار نه رانیسي دا ملک خو سرمایدار او تباہ کړو بیړی ولا غر کړه نو عزیزانو عرض میں داو چې د ملک حکومت هم سرمایدار د پاره ده او دیم د سرمایدارو او قانونم غریب د پاره ده سرمایدار ته بریو ذمہ ده سرمایدار ته غریب سره پلار سیکل ودرئی پولیس په کوتا کو وای د معتبر موټر ورشه په صدر روډ مازیګرو ګورا چې دا خزه لوبول لبوزی ا موټرو سال جوړ کړي او هغه سرکونه سبندي سرمایداری الته قانون نشته نو خدای دې زمونږ ملشي عزیزانو غر کیو غر کی ګوبکه خدای ته منظوري مولیان بدر نمخ کې غر کیو دا تاسو شیخان میخان به ورپسې او انتظار کوي چې هغه ورځي چې دغه غوندې قحط در باندې راشي د افریقې پشان قحط در باندې راشي دا هغه ورځ انتظار کوي چې د ملک نه بیروت جوړ شي تما وجناو زتا وجناو تما وهاو زتا وها د ملک نه به بیروت جوړیږي د افریقې غوندې قحط په در باندې راځي تاسو به د ځان تماشې کوئ خدای ته نه متوجه کیږي انسان ته متوجه نو خدای پریخي نو چې خدای پریخي نو د ځان تماشې به وکړي چې دغه خدای تاسو سره څه لوبي کوي واخر عزیزانو د قیامت د بیان پورا تفصیل ما د خپل وس مطابق ستاسو په مخ کې شروع کړی دی نن دا باس ته چې 13 جمعه هم په دې تاسو پوي کړی وای چې وزن د اعمالو د قیامت په ورځ بچی کیږي نو اعمال چې دي دا به مجسم کړي شي او هغه اجسام چې دي هغه به بیا پتلا کیا چولې شي او هغه به تللې کی عزیزانو دا تول بداسي نه لکه دنیا کې په یو تل کې کانی پراته او بل طرف تل کې هغه شی پروتي دا تول بداسي وی چې یو تل کې به بدی پراته او بل تل کې به نیکی پراته نو الله په پويږي چې د بدای طلب درنیږي او کده نیکای طلب درنی دا علم سوا د الله نه د بلیت انسان په وس او قدرت کې نه ده چې د قیامت په ورځ زمونږ وزن د اعمالو بچی کیږي چې زمونږ تله د نیکای بدرنیږي او کتله د بدای پدې کې به خصوصي مهربانه
یو بلی کی. دا یو ټکی نن جمعه کې کدا نور خبره درته نه یادېږي نو کم از کم یو مطلبي ټکی خو پکې یاد ساتل پکار. هر سړی چې څومره نیکۍ کوي نو په دې ټولو نیکو کې مقبوله نیکی الله ته قبول نیکی دا پټه ده. اس پته نه لګي چې مقبول عبادت او مقبول نیکی په ټولو نیکو کې کما یوا ده. مونږ خدا وایو چې مونږ منځو کو جوړ دا مقبول ده، حجمو کو دا مقبول ده، روزه مونږ وا دا مقبول ده وغیرہ. اس پتہ نه ده. کېدش چې دا منځونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي. دا زکاتونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي. حج زمون په قیامت کې دا مسترد شي. یا الله دا ولی و ماتا ته نو ویلي چې زستا پړه پويګم. علیم بذات الصدور زیم ستا پړه کې چې څه خیال تیر شي داغه علم ما ته ده. نو تا خو حج ما د پاره نه وکړې، حج د دنیا د پاره کړې او دنیا درته ملاو شو، لہذا حج د مسترد شو. منځونه د ټول مسترد ذکر دي چې منځ بدیم کولو او ما تا ته ویلیو چې د منځ اثر دا ده چې پتا کې عجز او انکساری پیدا شي. او تا دا منځ به اله منځي چې تا د ګنا نه بچ کی. ولی تا سره په گاوند کې د یو سړی بچی نه هارو او تا داغي تپوس نه وکړ. گاوند کې در سره یتیمانو تا داغي تپوس نه وکړ. نو تا دا جنت صرف په دې منځونو کې قتل چره دې په خپل گاوند او علاقه کې دا تپوسم کړو چې دلته سو خوار غریب شتا، لہذا ما ستا ټول منځونه چې دي دا مسترد کړه. اسویم خپنه شي په دې بلاغه ورا نشي چر چې دا مونږ منځونه کو دا را تخکاری چې جوړ ایو مولا تقریر کولو دا چامړي په قبر باندې ویلې رونو تاسو خو قمقل یې ټول او زه ملایم زما په باطن کې نظر لګي. ویل د جمعې په شپه به د کور نه چې کومه روټه کتنو ما ویل په باطن کې دی ولیدو چې بر شو د جنت توتی شو او د قبر نوال وته کینی اوسې پرانی ځای په قبر کې نشتا. استاد مونږ دا خیال کړی چې جوړ بر شو د جنت توتی دی. تاسو خیال راکړئ
انسان خود څه کوي؟ نن د انسان همدردي نشته او بیا په دې ملک هر سړی تاسو وګورئ خپل خېټه ډکوي او خپل کور جوړي. په خدای قسم که زمانه والا تر حکومت ته پورې ان تر بادشاہ پورې یو زمونږ وزیر اعظم چې دا شاید چاغې سره زمونږ سغم وی او ځکه چې زمونږ دغه ماده سي مانده شو چې ډکې ته جوړ په دنیا کې پوس پرې کړه ملک به د پاکستان نه پوس پرې کړه ملک ته ګرځاو پوزه په مخ باندې دا غوسه ده. اوس بل خبره ده چې پوس پرې کړه په شرم نه شرمي. نو زمانه والا ترين بادشاہ د ملک پورې ار سړی چې کینی خپل کور جوړي د بل غم ور سره نه او کوم انسان کی چې د بل غم نو هغه انسان منز نه ده حج نه ده زکات نه ده انسانیت هغه انسان هم نه ده هغه خر ده صرف په سلور بولی نه ګرځي نیغ ګرځي چا کې چې د بل غم نو. په جنگ احد کې 9 کسان لګېدلي دي داسې په قطار پراته دي. اوبه راوړئ اوبه یې چې راوړئ ړومبیله یې چې ورکړې ویل زما خیر دی دې دویم لی ورکه چې دویم لی ورکړې وې زمام خیر دی دې دریم لی ورکه چې دریم لی یوړی زمام خیر دی دې څلورم له ها چې نهم پورې اوبه رسېدي چې دې خوا یې وکته ټول وفات شوي د زنکدن په وخت کې. یو سړی چې د زنکدن په وخت کې موي چې زما خیر دی دې بل لی ورکه تاسو به وکئ داسې په ایمان د ودونو کې چې ناست دي داسې په ډله باندې او د چا مجمع کې غوښې تیکه زیاتې د چا کې کمه کمې والا لږه لږه خوراک وي زمونږ خپله کمیږي مړه تاله څه درکړه وبه کوي داسې. نو عرض میں دا عزیزانو چې لوی شی چې کوم دی هغه یو درد دی دننه په زړه کې چې د بل متعلق پیدا شي او چې د بل متعلق د درد نو د هر څه به مسترد شي. الله دې د هغه ورځې نه وساتي چې زمونږ هر څه به مسترد شي. روجه بزي منز بزي حج بزي حج څنګه حج کراچی ایرپورٹ یا اسلام آباد ایرپورٹ باندې چې کوشي اول نئی تکینی ګیره کلک او د بازګل کوتک چې په پیښور ایرپورٹ باندې را کوشي خره له مخ سچل دی حج نه راغی جی صاحب ګیره خو د قوم ته سخکاری نه ګیره هغه شی دی دا یاد لرئ که یو سړی ګیره کاله کړه په شیشه کې وکته او وی چې زه خو ډېر ښایسته شم نو په ټکي کافر شي. ځکه چې تا د پیغمبر سنت
کل کړه تاوي چې زه خسته شو نو توهین سنت شو. توهین سنت باندې سړی کافر شي. بیا ګیرا د 1,00,000 پیغمبرانو سنت. په جنت کې د بیبي حوا د سر وختو نو آدم علیہ السلام تقاضا وکړه چې خدای داسې وخته زمام پکار دي. نو الله ورته وی چې طالبم زینت درکم. نو ګیره ولا پیدا کړه. ورته آدم د بیبي حوا زینت د سر وخته دي او ستا زینت دا ګیره ده. نو ګیره د سړی زینت ته په دې خستخ کاری په دې خخ کاری. نو عرض میں داو چې ډېر احتیاط کوئ. د پیغمبر سنت تا سپک قتل د دغه خلقو به د خدای سره اس تعلق نه. د پیغمبر سنت تا سپک قتل د دغه خلقو به خدای سره اس ځای نه. بعض خلق وای چې خزه میں خپکیږي چې ګیره پرېږدم. نو خزه کړ د خزه چې وخته خوخ نه دي نه راواله د سر کال کا او ته ګیره کلاوه. یو خدا غیرت وکي نه ولا راواله استاد اب غز غز وخته چې په سر ولاړ دي زما دا خوخ نه دي هغه نه سر کال کا مولای ته جوړه کا او تګیرا کنا. تم ځان ته سړی چې تا خزتا ته وای چې ستا ګیرا زما خوخه نه ته سړی بیا. بیا سپینا او تورا تورواله د ګيري خالص تورول چې دي دا حرام دي. خالص تورول د ګيري چې دي دا حرام دي. اول ګيره د ابراهيم عليه السلام سپینا شوی و. سپین وخته پکې ولګید و یا الله دا زما ګيره خو سپینا شو. ورته وی چې هاذا وقارک ابراهیم داستا عزت ته. نو ابراهیم علیہ السلام دعا وکړه چې اللهم زد وقاری خدای زما دا وقار نورم زیات کا. نو ټول ګیره سپینه شو. اوس خدای او د خدای رسولانو چې کوم شي ته عزت ویلې ده او کوم شي ته زینت ویلې ده او هغه ته زه بی عزتی ویم یا هغه ته بدرنګي ویم دیخوا ګوري دیخوا د کمیټای مهرباني رااله ناس تاسو ملک دی دا وګورئ د بنظیر پرکټی مونږه سلور میاشتې وشو چې په دې علاقه کې وبنيشتا سلور میاشتې یو دمرا غوندې ټیوبویل دی دا غي ماشين ستاد پاسو به سره د حکومت نشي جوړول. اوس ماشين چراو کوټه په سوک نشي جوړول او په پیښور کې ګیرځي د کمیټه مېر یو مور یو نیای یو ټول ګرځي سم مسالې خو نشتا سمس د قوم بل اورز ګلونه ورا چول
خدای دې په وم اسمان کې وب په دې قوم قات کی په وم اسمان دا څه قوم دی دا څه ملک قوم د سړی زامن پکار دی د نه سړی زامن چې قومي هغه قوم د خدای نیست و نابود کی هغه قوم نه دی قوم داسې پکار دی چې حضرت عمر په منبر ولاړ دی او خطبه وایي خطبه وایي او یو غلام را پاسید دې ځنه ونی و عمر فاروق ولاندې را کوس کو ورته ولی ودا د رسول الله منبر دې ته په دې خطبه نشي ویلې په مال غنیمت کې صادر راغلی وي هغه صادر یو مونږ ته ملاو شوی دی او یو تا ته ملاو شوی ستا دا کمیس اوږد دی او زمون کمیسونه لنډ دي معلومیږي دا چې تا ځان له دوه کمیسونه ساتلي دوه صادرې دي ساتلي نو ستا کمیس ته ځکه اوږد جوړ شوی دی ستا حق سو چې تا دوه صادرې ځان له ساتلي ته زمون سره مساوي حقدار په دې ملک کما روټای چې زه خورم اب ته خوري کم مراعات چې ما ته یا غبتا ته می عمر فاروق لاندې ولاړو او زوی له आवाज کو چراشه و بچیا زماده کمیس وګد ولی جوړ شوی دی و پلار ما خپل ایسا صادرم تعالی درکړو نو ستا کمیس ته نو غلام ته وای چې بچیا یو صادر زما خپلو یو صادر می زوی راکو نو زما کمیس زکه وګد جوړ شي ولزاوس منبر ته وخی جو خطبه وایا او بے حیا او بے غیرت قوما ګلونو ګنټي وزیرانو ته ما چوي او شرمې دلو او په شرمونو شرمې ګلونو ګنټي ما چوا گریوان نه ونیسا چې تا پرون دې قوم سره څه وعده کړې وي پرون دې قوم ته وی چې زبد ملک نه غریبی لري کوم د خدای دعوه دې کړې و نن په دې ملک په 14 روپۍ کیلو چینی ولی په 250 روپۍ بورای وړو ولی شو په 22 روپۍ کیلو غوښه ولی شو دا کیلو کانم د کم ملک نه راوړو تاسو خدای تباہ او برباد کا کیلو د جوکر بچونو هر تقلید تاسو د بار ملک کوي ټیډي پیسې په بل ملک لیدلې و پړک دلته ټیډي پیسې راوېست کیلو کانه چرته په امریکا یا بل ملک لیدلې ده کیلو کانه دلته مروړ د بل ملک تقلید خو په سړی توپ کې چرته وکي کنه یو ملک خای په مقدس مکه چې قوم را پاسې دلې یو حکومت ته مطالبه کړي چې وبنشتا یو ملک خای قوم را پاسې دلې یو حکومت ته ویلي چې هسپتال نشتا قوم را پاسې دلې یو حکومت ته ویلي چې سړک نشتا قوم را پاسې دلې یو حکومت ته ویلي چې اوڑا گران دی او چینی گران دی یو ملک خای په مقدس مکه سیوا د دې ملک نه دار شی په مطالبه کې او چواړه څه دی چواړه اره ورځ با دروغله درخواست کې چې دي چواړه راولې اره ورځ
بیا د کمیټه یو افسر ابل اورز د چیف منسٹر دوره وا په پیښور کې د کمیټو والاو په سړک ورته چونه اچولې وي او صفایانې کړې وي او لارې کولاو کړې وي چې چیف منسٹر را روان دی. دا پیښور د چیف منسٹر جایگیر دی. زما حق پکې نشته چې ما د پاره صفایي وشي، زما د کور مخې ته وړای صفا شي، زما حق نشته. شاهانو ته به صفایانې کی نو یو راځي چې وړای ډکی دي، ډېر ښه کار دی چې ډکی. خدای دې کور ته مو بدر نه باسا. زه خو ستاسو د کورونو د ورانولو په تاق کې یم، زه خو په هغه تاق کې یم چې دا ملک د ملک داسې ورک شي لکه پرون چې جاز ورکته او تاسو یې نشئ پیدا کولی. په دومره غوندې ملک کې په دومره په 50-60 میل ایریا کې جاز ورک دی او 54 کسان پکې دي او استاد ملک ټول ټیمونه په ناکام شو. په دومره ملک کې عظیم جاز نشي پیدا کولی. نو ارشیره به زه درخواست کوم او دا د کمیټه وبدي دې ته 15 ټلیفونونه وکړه. نو راي وړې کم ټیم کې مخې جمعه به ټول بیا او د سرازه یو دلې په مونږ کوي، ټول به بیا او د سرازه او دا کمیټه دې خدای تباہ او برباد کی، خدای دې د دې کورونه وران کی. یو افسر په سرک نه ګرځي، میرے په پیجارو کې ګرځي، پیجارو کې 8-10 लाख रुपو پیجارو کې د چواړیانو مشر جمعدار ګرځي. چواړیانو جمعدار خو چرته په خرسور کوي چې ګرځي او د علاقې ګوري، په پیجارو کې ګرځي. دا څه ملک دی، دا څه وطن دی. بیا د کمیټې ډاکټر سره پاره دی، صد پاره زما د جمعات سی ډی والا اټینډ کړي ولاړی چې خوای نه دا رپورټ یو سی او د حکومت په دې سپېګمو کې ورمنډي چې د کمیټې ډاکټر ما په دې لاس کاله کې په بالا مانای کې نه دی لیدلې چې راغلی چې بالا مانای کې چرته صفائی شوه دا او کنه ده شوه. ټول په کمیټې کې ناستي دیاړي پیدا کړي.